نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم سورة المؤمنون اتلسم پارا یو پنځوستم نمبر آیت په مخکې رکوع کې د پیغمبرانو ذمہ داری د عقیدې د توحید دعوت بیان شو. اوس په دې رکوع کې د پیغمبرانو مشترکه عقیده د توحید اتفاقی بیانې یا په مخکې رکوع کې د مجرمانو نتیجه هلاکت بیان شو. اوس په دې رکوع کې د مؤمنانو نجات والمندونکو خلقو صفات بیانې. الله رب العالمین په دې آیاتونو کې ټول پیغمبرانو ته خطاب فرمایي چې تاسو پیغمبران حلال څیزونه خورئ، او بیا الله پاک فرمایي چې دا دین اسلام ستاسو د ټولو پیغمبرانو مشترکه دین دی. پیغمبرانو عقاید لحاظ سره اتفاق اگر چې بعضې مسالې د یو شریعت د بل شریعت نه جدا وي، لیکن عقیده د ټولو یو وه او دین بنیادی طور عقیدې ته ویل شي. لکه څنګه چې د ټولو پیغمبرانو نه بعد د صحابو عقیده هم یو وه، خو په مسلو کې د یو بل سره څه اختلاف. د څلورو امامانو مجتهدینو عقیده یو د اهل سنت والجماعت، خو په مسلو کې د یو بل سره اختلاف شته. نو د مسلو د اختلاف شریعت گنجائش پرېښودي، خو د عقیدې اختلاف کې گنجائش نشته. الله پاک فرمایي چې ستاسو د ټولو پیغمبرانو عقیده یو. بیا وروسته امتونه راغلل، هغوی دا خپل دین جدا جدا کړ، پکې ډلې بازۍ جوړې شوې. یهودیانو کې 1 اویا ډلې، عیسایانو کې 2 اویا ډلې، او د نبی علیہ السلام امت کې 3 اویا ډلې. دې کې یو ډله نجات والا او بقایا هلاکت والا، او هر ډله په خپل ډله باندې خوشاله ده. که غلطه ده هغه خپل ته خوشاله ده، او که حق والا دی هغه خپل باندې خوشاله ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته په خپل جماعت د اهل سنت والجماعت باندې استقامت نصیب کړي. دا نجات والا جماعت دی نبی علیہ السلام فرمایي. زمونږ استادو د جماعت نوم نبی علیہ السلام ذکر کړي، مفسرین هم ذکر کړي دي، صحابه هم ذکر کړي. الله دې موږ او تاسو ته په دغه باندې استقامت نصیب کړي. بیا د دې مجرمانو کافرانو قباحت بیانې چې دا سره د دې چې شرک او کفر کې دي، په دې تمه پراته دي چې الله به زموږ سره ښېګړه کوي. الله فرمایي ښېګړه در سره نه کوي، مال در کوم، اولاد در کوم، په دنیا کې نعمتونه در کوم، خو د دې انجام به ستاسو لپاره بیا هلاکت او عذابونه. او د چا سره ښېګړه کوم نو د هغې خلکو صفتونه الله بیان. هغه خلکو سره ښېګړه کوم چې هغوی زما نه یریږي، مؤمنان هغوی زما په آیاتونو باندې ایمان ساتي، قرآن مني، هغوی د خپل رب سره هېڅوک نه شریکوي، شرک نه کوي، او هغوی که د ما د رضا دپاره کومه صدقه ورکړي نو په هغې باندې یریږي چې هسې نه قبوله نه شي. یعنې دا نه که څه خرچه وکړي په هغې تکبر کوي، نه په هغې کې یریږي هسې نه قبوله نه شي. دې کسانو سره به زه ښېګړه کوم او دوی به جنت ته ځي، او د دوی دپاره ما انعامات تیار کړي دي.
او بیا الله جل شانه خپل قانون ذکر کوي چې زه په هیڅ چا باندې د خپل وس نه زیات بوج نه اچوم څومره چې طاقت مې اپنه مې مکلف کړی بیا د دې کافرانو قباحت ذکر کوي چې دا کافران د قران کریم نه غافل دي په قران کریم باندې ایمان نه وروړي دي داس اعمال کې چې د قران کریم نه خلاف دی بکله په خپل انجام کوي چې کله موږ په عذاب باندې ونیسو چې په عذاب باندې دي دا سرداران او دا مالدار خلک ونیسو په دې وخت باندې ټوکونه شروع چې دا خو تکلیف راغی عذاب راغی ایمان برو توبه وباسو فرشتي بو توي ټوکونه مو وهي تاسو ته ترسو پر الله آیاتن راتل تاسو به انکار کو او تاسو باندې بس ټوکې کولی اوس بس تاسو سره هیڅوک مدد نشي کولی دنیا کې و ایمان نه ورو قران د تراغلو تاسو قران نه من الله مو نه من شریکان مو جوړول اوس ټوکونه وږي چې عذاب را نو بدی کافرانو الله عذاب راولي د دنیا کې نه د مرګ نه بعد خو د کافر د پاره عذاب یقیني دي دا دې نه وي چې په دنیا کې په کافر نعمتونه دی او بس د مزید التم مزید مسلمان د مرګ نه بعد او د کافر مزید بس د دنیا دا د کافر د پاره بیا د مرګ نه بعد ټول عذابونه او دا کافران به د شپې چې ناس بل منس کې به قصې کوي نو قصې به د سوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمنه بل منس کې مجلسونه د سکول د قران کریم د دشمنه د صحابه او د مسلمانانو د خفقان او د دشمنه الله پاک فرمایي چې دې خلکو دا قباحت عمل کړو دې له سزا ورکړو چې کله په قران و تراغ دی به دا په خوانه قصې دي دا سمې خبرې خو موږ په خوانه دی اورېدل نو کله الله د یووالي خبر وې دا هم ته پته نه دا اوسانه خبرې نو کله نبی عليه السلام د رسالت خبره وا یره موږ خدا خبرې مخکې نه دی اورېدل الله او رسول به نه من او انکار وکړو او د دې سره سره با نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو یادو نعوذ بالله په د باندې پیریان او کله به نعوذ بالله د لیونی ګورا د دې باوجود یو طرف ته الله نه من رسول نه من او ورپسې به دا ټوکې کوي او بیا الله جل شانه فرمایي کچری دا پیغمبر او دا قران د دې کافرانو د طبيعت مطابق روان شي د زمکه اسمان باندې په فساد نشي ځکه د کافرانو طبيعت سره د الله د دشمنه کافرانو طبيعت سره د نبی عليه السلام د دشمنه کچره د دین مطابق روان شو نبی او په زمکه اسمان باندې فساد راشي او بیا الله پاک نبی عليه السلام خپل ذمہ داری بیانې چې د دې د نه لارې هدایت کوا رهنمایي کوا لیکن دا کسان چې څوک ایمان نه وروړي دی بدنه غلار نه اوړي خو بیا هم خپل ذمہ داری جاری ساتي کدی باندې هر قسم رحمت نازل کو عذاب ته نه بن کو دی بیا خپل سر کې شروع کی لیکن دی باندې کلم عذاب راشي نو بزید عذاب د تابعداري او د ایمان دی نورم په گمراهی کې سوا شي الله پاک فرمایي بدی باندې مز عذاب سخترین عذاب راو نو فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات اے پیغمبرانو تاسو خوري حلال سيزونه وعملوا صالح او عمل کوي د نیکه انی بما تعملون علیم بشک استاذ په عمل باندې فیم وان هذه امتکم او یقینا د دین اسلام تاسو دین دی امه واحده یودین د ټول پیغمبرانو دین اسلام مشترک وانا ربکم فاتقون زما زستاسو رب امتمان او یریږي فتقطعوا امرهم بينهم زبرا پس دی رستو ملتنو رستو امتنو رستو قومنو تسنس کو خپل دین خپل درمیان کی زبرا دل كل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډلا په دې باندې چې دوی سره د پاغي باندې خوشاله دي
فذرهم فی غمرتهم حتی حین پس د پریک د دوی لرا د دوی په دې جهالت کې تر د یو نیټې د مرګ پورې ایحسبون دا کافران دا خیال کوي انما نمدهم به من مال وبنین یقینا من بتا ورکو دوی ته مال او اولاد من بردی امدادو کو په مال او اولاد ورکولو نصارع لهم فی الخیرات من زیاتې کوونکو د دوی د پاره ثوابونه د دې داخل بل لا يشعرون بلکې دوی نه پیږي چې دا د دوی د پاره استدراج او مهلت دي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون بشکا آگسان چغی د یری د خپل رب نه یریدونکي دي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او آگسان چې آیاتونو د قران د خپل رب باندې ایمان ساتي والذین هم بربهم لا یشرکون او آگسان چې په خپل رب باندې څوک نه شریکان کوي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم او آگسان چې دې راتک کوي یا کوي نیکه عملونه منزنا ما غساتو چې دوی کوي وقلوب مجلة او زرنا د دوی یریدونکي دي انهم الى ربهم راجعون یقینا دوی بخپل طرف ته واپس کېدونکي اولئک دا کسان چې دي یسارعون بالخيرات دي جلدی کوونکي دي د نیکه پکار کې وهم لها سابقون دي د نیکه توړاند کېدونکي دي دا مؤمنان ولا نكلف نفسا الا وسعها او نمكلف کو یو نفس مگر دا غي د وسو طاقت مطابق ولدينا كتاب ينطق بالحق او زمون سرا یو کتاب دی چې گویا د حق باندې هم لا يدمون بدی باندې بس قسم ظلم نشکول بل قلوبهم في غمرة من هذا بلکې زرنا د دې کافرانو په جهالت کې د دې قران نا ولهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون او د دې د پر عملونه دي سوا د دې عملونو دي دا غي د پر عمل کوي حتى اذا قدنا مترفين بالعذاب اذا هم يجرون د دې پورې چې کلم کوي سود دي سرداران په عذاب باندې ناګهان دې ټوپن شروع کی چې وهن کی شروع شي لا تجروا اليوم فرشته بوتوي چې تاسو چې موهینن وز ټوپن موهینن وز انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو رب زمون طرف نه اس قسم امداد نشي کول قد كانت آیات تتلى عليكم فتاقی سربو آیاتنا زمون چلوستل شو پتا سو باندی فکنتم على آقابکم تنکسون پستا سوئی پخپل کندو باندی واپس کی دن کی مستقبری نبی سامرن تاجرون تکبر کو ان کی پدی قرآن کریم باندی دشپیٹو کے کو ان کی او پر خودن کی دا اللہ جل شانہ قرآن لرا او فلم يدبروا القول جاءهم آیت سوچ او فکر نکی په قران کریم کې یا راغلي دوی تمام یاتي اباهم الاولین هغه چې نو راغلي د دوی پلارانو په خوانو تا ام لم يعرفوا رسولا فهم له منکرون آیت دوی نه پیژني دا خپل پیغمبر چې دوی انکار کوونکي ام یقولون به جنته بلکې وای دا کافران چې په پیغمبر علیه السلام باندې نعوذ بالله له ونتوب دي بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون بلکې راتک پیغمبر دوی ته حق دین باندې اکثر د دې حق دل ربط کوونکي ولو اتبعنا اهواءهم وكتابداري کولا اجرتابداري کې حق او قران د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض ومن فيهن خامخوا فاسد چې اسمان او زمکو سجي پدې واړو کې بلتیناهم بذکر بلکې موږ راکړي موږ ورکړي دوی ته بذکر په خپل جواب باندې په قران کریم باندې فهم عن ذکرهم معرضون بلکې پس دوی چې دي د ذکر د دوی نه د قران کریم نه اعراض کوونکي دي ام تسالهم خرجا اي تقواړي د دوی نه سمزدوري فخراج ربك خير وخير الرازقين پس بدلا دربستا استاد پاره بهتر د الله پاک بهترین رزق ورکوونکي وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم او يقينا ترى بليد بلران غلارتا وان الذين لا يؤمنون بالاخره او يقينا كسان ایمان لري په آخرت باندې ان الصراط لنا كبودن غلارن کیدن کړي ولو رحمناهم كشفنا ما بهم او کچره مونږ لدی کو د کافرانو خپل عذاب او لدی کو وکشفنا ولو رحمنا کچره مونږ رحم کو په دی باندې وکشفنا او مونږ لری کو ما هغه تکلیف بیم چې په دی باندې من ذر ضررنا للجو فی طغیان یعمهون خامقابدی داخليږي په خپل سرکشه کې سرګردان
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا او بدقسم ونولدوا لرب قحط باندې فما استكانوا لرب پدې تابعدار نشو د خپل وما يتضرعون دي عاجزون کړه الله پاک تا حتا تر دې پوری دا فتحنا عليهم بابا هر کله چې موږ کلو کو پدې باندې دروازه دا عذاب شدید چې سخت عذاب ولي اذا هم فيه مبلسون كان پدې پدا وخت نه امید پاتې شي واخذ